اوس تاسو به دا وایئ چې دا ښځې چې پخلی کوي او شنه لرګي وي او پوکي ورکوي او لوګی په پوزه کې ننوځي که نه، کټوی پخوي یا روټی پخوي، قربان د شریعت نشي. ښځې معاف کړي دي چې که ښځه روټی پخوي، روټی یا کټوی پخوي او د هغې په سپېږمو کې لوګي ننوته، نو روژه پې نه ماتېږي، ځکه هغه عذر دی. یا د بعضې ښځې میړه چې دی د کلنکار بچی، مالګه کمه ده او مالګه زیاته ده او مرچکی داسې دی او پلانې دی، او دا بعضې سړی بار ګیدړي کور کې ښځو له زمرۍ. خیر اوس ټول سړي ګیدړان دي که خیر، اوس ښځې زمرۍ دي، لاړې د ممی بڼه یې کړئ. اوس ښځې به داسې سورۍ ګرځي لکه اسپې. هغه زمانې لاړې، وی وہ دن گئے جو خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. چې ښځو به ستا حکم منلو، هغه زمانې لاړې. کلو کې غرونو کې بعضې سړی ناړي دی مالګه کمه زیاته باندې جګړه کوي. اسلام دا اجازت هم کړی دی چې د ماښامي په ټایم کې کټوی پخوي ښځه، نو هغې ته لږ سکل هم په ژبه روا دي، خو بیا به زر توکي چې مالګه ترې کمه زیاته نه شي، سکل هم ورته روا دي. تاسو خیال لرئ؟ نو تکلیف مالا یطاق په اسلام کې نشته. کم شی چې ستا د وس نه بار دی، هغه اسلام په تا ضروري کړی نه دی. یو سړی دی داسې بیمار شو، 104 105 106 ټمپریچر یې دی او هغه ډاون کیږي نه بې د دوایانو نه. اوس ملیان ورته وایي چې نه، تر هغې به روژه نه ماتېږي تر څو ځمکه او اسمان پېژني. نو په ایمان یې وایه چې دی ځمکه او اسمان پېژندل پرېږدي، نو دی به مړي که ژوندی وي، خو مړ به یي که نه، چې ځمکه او اسمان پېژني تر هغې روژه مه ماتوه. نه نه، ایماندار او نیک ډاکټر چې خپله روژهدار وي او هغه درته وایي چې بچیا که روژه دې ماته نه کړه نو نور خرابېږي، نو د هغه په وینا به ټیک روژه ماته کړي چې جوړ شي، روژې نه پس به دا روژه بیا ونیسي. تاسو خیال را چې ځمکې او اسمان پېژنې او ځمکې او اسمان فرق کولی شي، نو روژه به نه خورې. دا هم زمونږ د بې علمۍ خبرې دي عزیزانو، دې ته به هم لږ سوچ کوه.